والسلسلة الكتاب إلى مسلم ونباني مشهور ومعروف الذي متعلق بهم بطور مقدمة وخبر الدين أول تعارف جديد مؤلف ومصنف جديد مؤلف تعارف और डेढ़ नंबर की जमीन किताब का आरोप मुआलिफ अलैहि रहमत जदी कुनियत से दे जदी लक़ब से दे जदी सिलसिले नसब नारंग नबी सनी पैदाइश सनी वफात नारंग नबी मुतालक जदी दाइलम दफारा दकमो वतनों दकमो इलाकों से बड़ी कड़ी उलमा हज़रात नबी मुतालक सा अक़वाल नबी मशहूर उस्तादात सूफी मशहूर शागिर्दानी सूफी नारंग नबी से तस्नीफ़ात की नबी खबर जिक्र की मावल नबी कुनियत और नबी नसब से नबी लक़ब उलमा हज़रात ने जिक्र की आसाकिरुद्दीन उलमा हज़रात नबी लक़ब से जिक्र की आसाकिरुद्दीन और कुनियत नबी अबुल हुसैन आसाकिरुद्दीन अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज इब्न मुस्लिम मुस्लिम इब्न हज्जाज इब्न मुस्लिम इब्न वर्द इब्न कोशाद कोशाद या करशाद और या करशाद इब्न कोशाद काफ वाव शीन अलिफ शा और दाल या करशाद और या करशाद जाल सा मुस्लिम बिन हज्जाज इब्न मुस्लिम इब्न वर्द इब्न कोशाद अल-कुशैरी अन-निसाबूरी अल-कुशैरी अन-निसाबूरी मुस्लिम इब्न हज्जाज इब्न मुस्लिम इब्न वर्द इब्न कोशाद अल-कुशैरी अन-निसाबूरी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि सने पैदाइश और सने वफात दबीद पैदाइश मुतालक थे कौल उलमा करते 202 हिजरी या 204 हिजरी या 206 हिजरी की दे पैदाइश सने पैदाइश दबी 202 या 204 या 206 और नबी वफात 261 हिजरी की शरीर 261 हिजरी 25 दरजा और पीर पौरस
261 हिजरी د پیر په ورځ او 25 رجب باندې امام مسلم رحمت الله تعالی علیه دی وفات شوی او بیا په نشاپور کې یو ځای دی نصیر آباد هغه نصیر آباد کې دی دفن شوی دی علماء لیکي چې په کم کال باندې امام شافعي رحمت الله تعالی علیه وفات شو امام شافعي رحمت الله تعالی علیه په 204 هجری کې وفات شوی او په دغه کال باندې امام مسلم سے پیدا شوی نو چا دې 204 هجری ته ترجیح ورکړي او علامه دا ذکر کوي چې په کم کال باندې امام شافعي سے وفات شوی او په هغه کال امام مسلم سے پیدا شوی او چې په کم کال باندې امام ابو حنیفه سے وفات شوی په هغه کال باندې امام شافعي سے پیدا شوی چې په کم کال باندې امام ابو حنیفه سے وفات شو په هغه کال باندې امام شافعي سے پیدا شوی 150 هجری او چې په کم کال باندې امام شافعي رحمه الله وفات شوی په هغه کال باندې امام مسلم رحمه الله پیدا شوی 204 هجری او وفات د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه په 261 هجری کې 201 هجری کې 25 رجب او د پیر فرض باندې شوی او په نصیر آباد چې دا د نشاپور د علاقو نه یو ځای دی هلته کې دی دفن شوی دی امام مسلم رحمت الله تعالی علیه هم د نور علماء په شان ابتدایي علوم دا په خپل کلي وطن او علاقې کې زده کړي چې کله دی د خپل کلي وطن د علاقې د دې علماو د علومو نه فارغ شو هغه زمانه کې د علم لوی مراکز په هغې کې نشاپور هم د دې چې کوم کلی دی کوم وطن دی دا د علم لوی مرکز او لوی لوی علماو په دې او د دې په دې علماو کې مشهور عالم محمد بن یحیی زهلی محمد بن یحیی زهلی دا د امام بخاری رحمه الله استاد دی او د امام مسلم رحمه الله استاد دی نو د دې لوی علماو چې کوم علوم هغې نه دی فارغ شو نو دغه وخت کې د عمر بیا 13 کاله امام مسلم رحمت الله تعالی علیه 13 کلنې کې د خپل کلي د وطن د علماو د علومو نه دی فارغ شو په 13 کلنې کې د خپل کلي وطن نه د علم د زده کړې دپاره سفر کړی او د علم د زده کړې دپاره چې کوم سفر کېږي دې ته رحله ویلې کېږي یو جمع رحلات دي علمی رحلات اتلس کلنے کی امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اول سفر چکڑے دے حجاز پر طرف کڑے دے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ دین علاوہ مصر بلخ عراق بصرہ کوفہ بغداد دې ځایونو ته دوی سفرې کړي طالب علم نه چې
د مصنف حالاتو وغواړي باندې به درته شروع شي د علمي سفر شام ته او مصر ته فلانکي ځای ته ډیلې د ځان نه به ټول نومونه لیکي نو د ځان نه به نه لیکي ها اوس نه به یادوي نو د ده په سفرو کې شام نشته دی د ده په سفرو کې جزیره نشته دی نه چې دا پکې لیکلي ما دا خو دوی په هر کتاب کې اورېدلي نو بل بیا شروع شي په یو سا شي دروغ به نه لیکئ موږ یو استاد هغه وایي چې په دې اولو ورځو کې به یا لږ سبق کوي یا به دروغ وایي په دې اولو ورځو کې به یا لږ سبق کوي او یا به دروغ وایي ځکه د ځان نه به شروع وي چې دا شان عالم او دا شان تقوا او دا شان دغه او دا به چا نه لیکلي او تر اوسه لګي نو د مصنف په حالاتو کې وې دومره سني کنه کوم لیکلي شي او خبرې وکړي نو هغه په ټیم کې ختمي نو د دې سفرې چې کومې شوي دي نو صحیح صحیح نومونه به لیکئ ښه غلط به نه لیکئ د ځان نه به نه لیکئ او د دې علمي سفر حجاز ته شوی مصر ته سفر شوی بلخ ته عراق ته بصرې ته او بغداد ته او نیشاپور کو خپل کلی وطن دی نیشاپوري خپل کلی وطن دی او د دغې ځایونو او د دغې علاقو د علماو نه امام مسلم رحمت الله تعالی علیه دا ذکر کړي د حضرت امام بخاری او د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه اکثر استادان مشترک دي د امام بخاری او د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه اکثر استادان هغه مشترک د امام بخاری رحمه الله په حالات کې ورترش چې د 1080 استادان نے سبق ویلو 1080 استادان نه امام بخاری رحمت الله تعالی علیه سبق ویلو او تاسو یا 15 استادان او یا 10 استادان یو لا زیات نه زیات 10 استادان مرض بلا او استادان لکه سودی 15 نو دا بلا شو امام بخاری رحمه الله د 1080 استادان نه سبق ویلو او په هغه زمانه کې چې د یو استاد پسې په میاشتو سفر یې کول یو استاد پسې په میاشتو سفر یې کول او د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه په مشهور استادانو کې امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی دا دواړه د امام بخاری رحمه الله استادان هم دي محمد بن یحیی زهلی امام بخاری دام د امام مسلم رحمه الله استاد دی امام مسلم د امام بخاری رحمه الله نه هم سبق ویلی دی اول کې ورسره تعلق نه و او چې کله امام بخاری رحمه الله نیشاپور ته رالو نو دغه وخت یو ډېره لویه حلقه د امام محمد بن یحیی زهلی دا د ده وه او په دې کې به ډېر زیات شاګردان چې کله دوی خبر شول چې امام بخاری رحمه الله نیشاپور ته را روان دی نو دې ټولو استادانو اعلان وکړو چې هلکه د امام بخاري صاحب استقبال ته وځو په هغه زمانه کې د امام بخاري چې کوم استقبال شوی دی په نیشاپور کې دا استقبال وی چېرته د کوم بادشاه هم نه و شوی او چې کله دې دلته کې نیشاپور ته راللو نو الله دلته کې هم یو ډېر لوی شهرت ولا ورکړلو یو عظیمه حلقه د درس ته ولګېدله هغه زمانه کې مشهوره مسله د خلق قرآن چلیدله یو مشهوره معروفه مسله وه د خلق قرآن چې دا تاسو په عقایدو کې تذکر کړي دي د معتزله
هغه د دې قائلو چې دا قرآن پاک دا د الله کلام نه دی، دا مخلوق دی، دا حادث دی. او دا اهل حق رائے دا و چې نه، دا قرآن پاک کلام الله غیر مخلوق. نو په دې مسله کې اهل حق ته ډېر زیات اذیتونه تکلیفونه دا ورته ورکړل شول. په دغې خلکو کې چې زیات تکلیفونه په دې مسله کې برداشت کړي دي امام احمد بن حنبل رحمه الله هم دی، امام بخاری رحمه الله هم دی. د دې مسلې د وجې نه دې دواړو ته ډېر زیات تکلیفونه رسېدلي. امام احمد بن حنبل رحمه الله په جیل خوړلی دی، کوړې او دورې ورته په دې مسلې باندې ورکړلی شوي، هغه ټول یې د برداشت کړي. چې کله دوی دا دومره تکلیفونه اذیتونه په دې مسله کې برداشت کړل، نو وروستو د دوی چې کوم مقلدینو د امام احمد بن حنبل رحمه الله هغوی په دې مسله کې ډېره غلو وکړله، او هغه غلو دومره حد ته ورسېدله چې دوی به دا وایي چې قرآن پاک دا په هر اعتبار سره قدیم دی، تر دې پورې چې زموږ په دې مخ کې چې دا کوم په کاغذونو لیکلی شوی دی دا کاغذ هم قدیم دی، د دې دا دواړه ګټې دا هم قدیم دي، چې موږ یې تلاوت کړو دا هم قدیم، په دې هر څه ته قدیم وي. نو په دې کې ډېره زیاته غلو راغله. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د اهل حق امام، نو دې خلکو په دې مسله کې ډېره زیاته غلو کوله. امام بخاری رحمه الله د دوی د اصلاح لپاره دا خبره وکړله چې لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، چې نه زما کوم اعمال دي د قرآن سره زما کوم نسبت او تعلق دی، دا نسبتونه چې څنګه زه حادث دارنګه دا نسبتونه هم حادث. نو که زه تلاوت کوم نو زما دا تلاوت دا حادث دی، چې زه کوم قرآن لیکم دا قرآن دا حادث دی، چې کوم ما ته دا لیکلی شوی ښکاره کېږي دا حادث دی، چې کوم په دې دوو ګټو په منځ کې دی دا حادث دی. او حنابلو چونکې په دې مسله کې تکلیفونه برداشت کړي وو، اذیتونه برداشت کړي وو، امام صاحب جیلونه پکې خوړلي وو، د دې وجې نه هغوی دا خبره ذهن ته نه پرېوتله. هغوی چې نه قرآن په هر اعتبار سره دا قدیم دی، او چې چا دې قرآن ته حادث وویلې به دا مبتدع دی، دی څه دی؟ دی مبتدع دی. نو امام محمد ابن یحیی زهري رحمه الله لوی عالم و محدث، نو د دې خپلو شاګردانو ته اجازت ورکړو چې ګورئ که تاسو د احادیثو علم حاصلوئ او امام بخاري صاحب حلقې ته ځئ لاړ شئ، زما در باندې پابندي نشته، اجازت دی درته، علم دې نه زده کړئ، خو تپوسونه ترې د مسایلو متعلق مه کوئ، د مسایلو متعلق ترې تپوس مه کوئ، خصوصا دا چې کومه مسله د خلق قرآن ده دا تپوس ترې مه کوئ. خو طالب خو چې د کوم شي نه منع کوې په هغې باندې بیا ورځي که نه. نو امام بخاري رحمه الله به درس وکړو، نو دوی کله به یو چیک راولېږلو، کله به بل راولېږلو، او د دې مسلې تپوسونه به یې کول. امام بخاري صاحب ته خو د علاقې د وطن پته لګېدلې وه، نو هغه به احتیاط کولو، هغه به خاموشي اختیار کړله. خو طالب خو چې یو ځل یو شک او تردد پیدا شي، نو دی چې څو پورې دا شک ختم کړی نه نو دی خو بیا صبرېږي نه کوي. نو یو ځل تپوس وشولو، بله ورځ وشولو، بله ورځ وشولو، نو امام بخاري رحمت الله تعالی علیه هغه ورته دا وویلي چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، القرآن کلام الله غیر مخلوق، ولفظي بالقرآن مخلوق، ولفظي بالقرآن مخلوق. چې کله دا جمله ذکر کړله نو د دې سره به دوی غوبل شروع کړلو، لکه سړی وایي چې دا قرآن پاک حادث دی، دی وایي قرآن پاک حادث دی، ځکه چې ده دا وایي چې لفظي بالقرآن مخلوق، نو ده کله هم د دوی د هغه رایې خلاف نه کول، هغه تعبیر یې دا شان اختیار کړلو چې د هغې نه اختلاف پیدا نه شي. خو بس دا خو په هر ځای کې کارکنان جذباتیان وي که نه، نو هغه یو مسله نه وي شوي، نو بس ستا تصویر نه به یې کرښته کړي چې وګوره که نه د ګوستاخي صحابو سره هغه ته غاړه ورکړله، هلکه وګوره که نه د ګوستاخي پلانکي ته سره لاس میلاو کړو، ته سره کېناستلو، لکه دا خو دنیا ده، په دې کې به خامخا د هر چا سره به دې ناسته راځي، خبرې اترې به دې راځي.
نو به دوی به دا کارکنان دا جذباتیان شي بس شروع شي کافر کافر او جو نه مانې وہ بھی کافر بس کیسه درته جوړي کله گزاره وکړه په خوشاله کا د خپل مشرانو سره کېنه مسلې باندې ځان پوهه کړي نو باندې کشرانو دا خبره چې کله وریدله مولانا محمد ابن یحیی زهری رحمه الله تعالی نو هغه هم د هغه حلقه متاثر شي او هغه بیا کلاس کې ډیر خلک نو ټول به امام بخاری رحمه الله تعالی بس هغه اعلان وکړو چې دا مبتدع امام بخاری سره دا مبتدع چې دا جمله او دا خبره کړې ده او چې څوک هم دا غنه سبب په ایمان دي نه وي څوک دا غنه سبب وي بس مان دي نه وي نو امام مسلم رحمت الله تعالی علیه دا په هغه شاګردانو د محمد ابن یحیی زهری کې دي چې د محمد ابن یحیی زهری حلقه پرې خدلا او امام بخاری سره دا هغه مرګرتي اختیار کړی دا او دا هغه د خپل علوم واپس کړي چې استاد جی دا ستانه مې کوم علوم ذکرې دا دروازه او یې په لیکلي وکړ نو دې به ولا ورکړو د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه شاګردي اختیار کړی دا نو د دې په استادانو کې محمد ابن یحیی زهری هم دی او امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه استادانو کې دی او د ډېر زیات عزت او قدر به کول ډېر زیات دی نو متاثر او د ته وی چې دانی مقبل رجلیک استاد جی ما ته اجازه راکړه چې خپې دی خپل کما دومره ورسره محبت او دومره عشق ور سره د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه ورسره بیا د په مقدمه کې یو مسله ترازی هغه مسلې کې د خپل استاد او د شیخ سره اختلاف د امام بخاری سره هم اختلاف دی نو الته کې چې کوم د الفاظ کړي منتحلی الحديث ورته ویل منتحلی الحديث هغه سره چې هغه ځان پسور یو سیستم منسوبه احادیث ته منسوبه او په احادیث نه پیږي ځان منسوبه چې زما ماهر د فن یما او په احادیث باندې پیږي نه دا شان خلک به په دې معاشره کې نو بیا د دې مسلې ذکر ورته چې دا اختلاف د امام بخاری سره دی او د امام بخاری ډېر کلک باغره د معتقد دی نو د متعلق د دومره سخت الفاظ د ولی استعمال کړي دي دومره سخت الفاظ د خپل د شیخ په خلاف ولی استعمال کړي دي نو دا ورسره په خپل ځای کې ان شاء الله دا مسله به درته راځي خام ځان باندې به ورخطایي نه راولي ورخطایي به در باندې نه راځي کنه نو د حضرت امام مسلم رحمت الله تعالی علیه او د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه اکثر مشایخ هغه دا سره مشترک دي اکثر مشایخ دا سره مشترک دي نو د لوی علماونا دا احادیث ذکر امام مسلم رحمت الله تعالی علیه هم کړل د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه په شاګردانو کې چې کوم مشهور شخصیات دي او دنیا کې هغه ښکار شوي دي په هغه کې امام ترمذی رحمه الله دا د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه هم شاګرد دی د امام مسلم هم شاګرد دی امام ابو عوانه امام ابن خزیمه د دې په احادیثو کې خپل کتابونه دي لوی علما دي امام ابو حاتم رازی د حضرت امام مسلم رحمت الله تعالی علیه مسلک سے دے د مسلک متعلق دا علماؤنا مختلف اقوال داری اور من قول داری لا ندری من ته د مسلک او رائے نه ده معلومه
دویم قول د علماء دا دی چې دا شافعی المسلک. دریم قول د علماء دا را نقل شوی دی چې دی حنبلی المسلک، لکه علامه ابن القیم رحمه الله دا ذکر کړی. حضرت شاہ ولی اللہ حاوی فرمائی چې امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ مجتہد یو قول دا هم دی چې امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ مالکی المسلک دی. شپږم قول د دې متعلق علما را نقل کوي چې دی د اصحاب الحدیث نه دی. د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه یو څو تصنیفات مسند کبیر، الاسماء والكنى، الاسماء والكنى کنیت جمع، الجامع الكبير على الابواب، الجامع الكبير على الابواب، كتاب العلل، كتاب العلل، كتاب التمييز، كتاب الأقران، كتاب الأقران، كتاب الانتفاع بأهب السباع، كتاب الانتفاع بأهب السباع، درندگانو د چمړو نه پیدا کیستل. كتاب الانتفاع بأهب السباع، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أولاد الصحابة، كتاب طبقات التابعين، كتاب رواة الاعتبار، كتاب رواة الاعتبار، كتاب رواية عمرو بن شعيب، كتاب رواية عمرو بن شعيب، إيهام المحدثين، إيهام المحدثين، محدثين کرنے کے کیروتی. حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ
تاریخ ورته بیان شولو چې په 25 رجب 201 هجري کې دی وفات شوی. واقعا د وفات علما ذکر کوي چې یو ځل د محدثینو مجلس و، نو په هغې کې د یو روایت تذکره وشوله. د دغې روایت د تحقیق دپاره حضرت امام مسلم رحمت الله تعالی علیه خپلې مکتبې ته لاړو او دغه روایت تلاش کړي. او د دې مخې ته اتفاقا دغه وخت کې کجورې هم پرتې او کجورې خو تاسو ته پته چې خوږ شی دی. نو دی لګیا دی کتاب هم ګوري او دا کجورې هم ګوري. نو کله یو کتاب راغله کله بل کتاب، نو استغراق یې په مطالعه کې ډېر زیات و. نو بس سوچ به نه و، نو دا کجورې وخوړلې. نو چې کجورې ډېرې وخوړلې د دې سره دی وفات شوی. نو هغه وخت کې به دا شوګر ووګر خو چا نه پېژندلو. نو کېدای شي شوګر یې هایي شوي ته پته نه لګېدلی، کجورو کې خو ډېر شوګر دی. نو هغه په هغه کې کېدای شي چې د دې وجې نه وفات شوي. خو دا وی دلالت کوي د دې په استغراق د مطالعې باندې. یو عالم دی عبدالحکیم سیالکوټي رحمه الله، وی دی یو ځای کې ناست دی، د کتاب مطالعه کې د ده خواته یو ډېر لوی لښکر چې اسونه یو پوره قافله وه. اسونه چې روان وي څومره دربه دربه کوي، څومره دوړې کوي. دا تېر شوی دی، د ده نه چا تپوس وکړه چې هلکه بادشاه قافله داسې تېره شوې. کله د خدای بنده وي ته ځان ته وګوره، ګیرې ته دې وګوره، ټولو کې پټې او خپل کتاب ته ناست و، د خیره سره خپل کتاب یې کتلو. او طالب جان نو زما طالب به په دې وخت کې د پکي چکرې شمېري چې څو ځل دې پکي چکر ووایي، دې ته سوچ او د مرغۍ ته نه نشي تېرېدلی. او که په هغه ګیټ باندې څوک دننه شو نو هغه به هم تر اخره پورې ګوري، او که په دې را دننه شو هغه هم تر اخره پورې ګوري. ځکه چې موږ سبق ویو که نو زموږ د سبق دا حالت دی، او د هغوی د سبق او د مطالعې دا شان استغراق کوو چې شپه به ټوله تېره شوله، دوی ته به پته هم نه لګي. او اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې د معقولاتو سره معقولات مناسب نه وي، د معقولاتو سره معقولات مناسب نه وي. چې کله معقولات علم خو عقلي شی دی که نو دا خو په عقل په ذریعې سره او ته ورسره معقولات کړې، نو د دې دواړو منځ کې مناسبت نشته دی. نو چې کله ته سبق وې نو بس خوراک څښاک دا بند کړه، خوراک څښاک بند کړه، صرف سبق طرف ته متوجه اوسېږه. او دا د حضرت امام مسلم رحمت الله تعالی علیه مختصر حال دا ذکر شروع ډېر حالات راغونو کې